اول نمبر مسلمان، دویم نمبر بالغ، دریم نمبر عاقل، څلورم نمبر مالکی نصاب، پنځم نمبر حولان حول. په حدیث کې راغلی باقاعده حولان حول ویل کیږي یو کال تیرېدو ته. تبا مسلمان میں بالغ بمیں عاقل بمیں مالک نصاب بمیں خو یو کال بیا پیتیر نہیں پتا باندې زکات ورکول نشته. چې یو کال پیتیر شي او کال خسته تا معلوم وي یا د هجری کال یا د عیسوی کال چې کوم تا معلومي. اکثر یې خلک رجب ټو رجب شماري بزرګه برات یا رمضان دا دوی ته معلومي. مالک نصاب نفس کال پی تیر شي دا غي نفس چې د صاحبانو دغه شرایط یې دي او اخیرنۍ شرط یې دا دی چې دا ستا مال با د قرض نه پاکي دین. یو مثال در کوم دی دا مقصد نه دی چې تاسو سره 1 کروڑ روپۍ او 15 لک روپۍ قرضداري او تو وایي چې مفتی صاحب خو ویلیو چې ستا په مال کې چې د شا قرضي نو په هغه مال کې زکات ورکول نشته. نه غلط بزان نه پوي. ها ګوره قرض څه مطلب؟ ستا مال به قرض نه پاکي. څه مطلب؟ یعنی دومره قرض به پتا باندې نوي کدا قرض ته ادا کړي نو ته مال کې نصاب نه پاتې کیږي. دومره قرض بار باندې نه. ها کو دومره اور باندې یا دی ورکړې نه دی خو ورکی به. مثال کے طور پہ تا سره 1 کروڑ روپۍ دي او په 1 کروڑ روپو کې 99 لاکھ ته قرضداري. دا اوس دین دی، دا اوس قرض دی. 99 لاکھ ته قرضداري نو په حقیقت کې تاسو سره خپل 100 روپۍ دي، 1 لک روپۍ دي ور سره. ټیک دا فعل حال تاسو سره دي ورکی خو به خلاصې خو به اوس دا 99 لاکھ روپۍ ته تروبه تاسو سره 1 لاکھ پاتې کیږي. نو 1 لاکھ خو نصاب د سپینو زرو قیمت خو 1,65,000 دی کنه. نو ګوره ته مالک نصاب نه پاتې کیږي. اگر چې تاسو سره فل حال 1 کروڑ روپۍ دي خو الته دین د اسلام مال د قرض نه پاک نه دی. څومره قرض؟ دومره قرض چې تی ادا کړی ته مالک نصاب نه پاتې کیږي. بیا اوس کدا سي زو وایم دا هم قرض دی 1 کروڑ روپو مالک او چا درته 15 لک روپۍ دي یا دی ورکړي نه دي ورکې بیا. نو چې 1 کروڑ روپو نه 15 لک روپۍ ته ولور کړی تا ته 95 لاکھ روپۍ پاتې کیږي. ته خو وسم مالک نصاب. نو داسې به وایي بیا چې زما مال خو د قرض نه پاک نه دی لہذا ما باندې زکات نشته. نه هر قرض نه مراد هغه قرض چې تی ادا کړی فزیکلی طور باندې یا په ذهن کې ته وباسه نو ته بیا هغې نه پس مالک نصاب نه پاتې کېږي. 1,65,000 روپۍ تا سره بیا نه پاتې کېږي او فی الحال در سره شته خو یا ورکړی ده نه دی فی الحال پتا باندې زکات ورکول نشته. دغسې 1 کروڑ روپو والا انسان باندې بیا زکات ورکول دا نشته. نو دا شرایط زده کړئ چې په مسلمان باندې، په عاقل باندې، په بالغ باندې، په مالکی نصاب باندې 1 کال د تیرېدو نه پس او ستا مال به د قرض نه پاکی. دومره قرض نه زه بیا هم وایم چې دا قرض ته ادا کړې نو ته مالک نصاب نه پاتې کیږي. دغسې قرض هم چې نوي پې کال پس په دغه مسلمان باندې اسانو میارتا په 1 لک روپو کې روپو ته شایر اړوي بیا اسانی په 1 لک روپو کې 2,500 روپۍ زکات ورکول دا فرض دي. تاسو اندازه ولګوئ 97,500 روپۍ دستا او 2,500 روپۍ دا 40 حصہ په 1 لک روپو کې جوړیږي. چې 1 لاکھ تقسیم 40 کړی کنه نو دا راځي به 2,500 روپۍ به بیا راځي. دا 2,500 پر لک 2,500 روپۍ دي چې 100 لک دي ور سره هغې په حساب باندې زکات را جمع کړه. الله فرمایي فاستبقوا الخیرات. الله فرمایي چې نیکۍ ته زر وړاندې کېږئ. زر هر نیکی چې وخت سره وي زر یا ادا کوه. نو دی وجه نه چې کال د پوره شي په تا باندې څه دی زکات دی.